Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मैं आज के चीफ गेस्ट डीजी मर्दान डीपीओ मर्दान और आप सारे मौजूदीन इलाका को आज की इस खुली कचहरी में खुश आमदीद कहता हूँ। आज के इस प्रोग्राम का अलम तर कई फफ़अल जरूरी है वो मैं जनाब डीआईजी साहब की खिदमत में पेश करना जरूरी समझता हूँ। उर्दू में इसलिए इब्तिदा की ताकि डीएसपी साहब को मेरी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तालीमातों के ददरे किस्मवारी दाद हुकूमत वक्त और कानून द नपाज द इदारों दा द्वेमा द सियासी और समाजी मजहबी मशरानों दा خپل نیت ورته بد کو تندې ورته تری پر کوي چې د ګوریانو په روکتام کې او د قانون د هغه ته تسکیره وکړل او د دې د ذمہواری احساس په خاطر د دې ذکر مې وکړ نور زما ذاتی مسله یا سبل مسئلے مسائل واوري خاصه د تاسو د علاقې څومره مسلې دي غټي هغه دا زه په خپل تور DIG صاحب ډسټرکټ ایڈمنسټریشن هغه سره د کوم ریلیټډ مسلې دي هغه موږ په ټول خبر یو مثلا د منشیات ولا کوم خبرې دي یا نور کوم ESP صاحب ذکر وکړلو موږ په هغه باندې ډېر خبر یو ورسره دي دا بار صدر په حیثیت ما ټول وکیلانو لږی د ډرایوینګ لایسنس ورکړ کړی یو وکیل به داسې نه وي چې هغه سره ډرایوینګ لایسنس نه وي خو پکار دا چې ټول سره دې لږه ساري شي هغه یې ټیم تخبیر تاسو دی راولې کې نو هغه د بانګونو نمخ کې پولیس یې په کور باندې ورشي په کور کې واړه ماشومانی هغه باندې یو خوب یو دغه راشي چې هغه داسري په نوم باندې پولیس وایي راځي بیا دغه کې لیسنی خاص کر شپې په حالت کې از تبدل د سیدي خلک په نوم هغه تبدل صرف یو اوسل پښه ده از دا هغه تاسو زړه چوکۍ بهر وساتلې او د تانه چې کومه ده دا په داسې مېز کې جوړ چې هغه د ټول خلکو رسېږي په اسانه باندې زين سر ثانک یو سر زمونږ د تخبیر په ایریا کې کومه ده سړی راولي داسې خلک خاندي وي داسې نو مهرباني وي مینه دې اختیار وي چې دا کار کوي ښه کار کوي پاتې شي دا به ډېر مهرباني موږ ته ډېر خوشحاله یو چې دا څومره روښانه کړو او موږ ته ارام دی او موږ د خطرونو نه خلاص شو نو الله دې په دې وکړو د الله رب العالمین موږ غواړو چې دا کار وکړي خیال وکړي سید صدام حسین صاحب صاحب بادشاہ چیئرمین آف ساروشا زما یو دوه داسې مسلې دي چې کوم دی میم لمزه ورغلی ما یو دی کالج کې چې کوم دی پارټیز داسې دي هلکان چې کوم دي ډېر زیات غلط طرف ته روان دي هغوی چې کوم هلکان چې د کالج ته ځي او کوم سبق دپاره ځي هغه لار هغوی نه اپناوئ هغوی غلط سایډ ته روان دي پارټیز جوړ شوي دي ما داسې مسله زه په دې روډ باندې سهار ځم او ماخوستن واپس ځم سهار کې راتلم جګړه په جوړ شوله ایسیچو صاحب چې کوم دی ساړوشا زه پکې دا خپله لام لمه روغه مې وکړه خو داسې مسلې هر په دویمه درېیمه ورځ راځي بلکې هغوی په هغه ټایم سره چاکوان وي چې کوم دی هغه هم راوباسه دونه غلط طرف ته روان دي
زما به ایسي صاحب ته هم ریکویسټ چې تاسو ته هم چې د کالج باندې داسې یو دغه د هغې پرنسپل سره چې ته چې کوم دی د سکول هغه سیسټم دا کیسه چې سکول کې ماشومان یو د ټیچر نه پریشرایز دي نو زه دا غواړم چې کالج کې چې دی که هغه پارټیز کې دی که هغه څنګه دی هغه د هغه شان پریشرایز دي څنګه چې د یو سکول ماشوم چې کوم دی هغه د خپل ټیچر نه پریشرایز دی دی ډېر آوټ کوي ډېر غلط طرف ته ځان ته سوی ځان نه څه دغه جوړ کړي او خپل ګیدرینګ پارټیانې پکې کوي نو زه په دې ځای ورکوي دویم چې دوی هغه د تعلیم ادارې رب بزن علم چې لیکلی د دې دلته د تعلیم نه د عام سټوډنټ په شان راځي پارټیز په شکل کې نه راځي نه د چاقوانو نه د تمانچو نه د جګړو د دې خلاف او دا مې یو ریکویسټ و نو تhank you. بسم الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه لومپړ تاڼې سره تعلق لرم عمران نوم مې دی منبر یم سر څنګه چې نن دي بوډا بابا وي موږ نه مړې کو زموږ د بازار چې په خپل مددګار باندې راوړای شو دي زماني سردارات نامه ده تختوای یوت پارلیمنٹ صدر موږ سره ډېر یو زبردست ټیم دی سره تنظیم دی ملګري دي هلکان دي موږ مختلف اکټیویټیز کوو او زموږ په اکټیویټیز کې زما یو دعوه ده چې د آیس خلاف موږ آګاهي مهم چلولي نو په ټول پاکستان کې موږ پیل اواز اوچت کړی د آیس خلاف زمونږ روان یو د انډر ایج کوم ډرایوینګ چې دي موټرسایکل ماشومان چې چلوي د دې خلاف موږ یو آګاهي مهم آغاز وکړو موږ به سکول کالجز کې ګراونډز کې د دې وزټ وکړو ډېره مهرباني ستاسو شکریه ادا کوم چې موږ هم د وینا موقع راکړو روډ جوړ شوی دی چې هغه د نړۍ اوسر نه فضلباد ته وتې دي او د دې خلکو لپاره په دغه کې ظریف خان کلی چراغدین کلی ګډبنو کلی عبدالرؤف بانډا بیا مخکې چې کوم دی کیکر مقبره ناصر خان بانډا فضلباد دا ایریا پې پرته ده او لوکل روډ دی خو چونکې چې روډ ښه جوړ شو کارپیټډ روډ دی جمشید مومن ایم پي تاڼې په باره کې وکړله د دې تاڼې لپاره د جالب فارم پي جي ځای شوی و په هغې باندې سیکشن 4 لګېدی او د سړوشا تاڼه جي ده په هغې کې په جامله فارم کې ولې ځای وشو په هغې کې باقاعده د سیکشن چې کوم دي 1 2 3 او څومره چې دي 16 پورې هغه مکمل شو چې په هغې کې کار شروع کېدو په سیاسي بنیاد باندې واحد دا تاڼه وه چې د هغې ځای چینج شو او نری ولې ته راغلی په نری وله کې چې په هغې کې کوم سیکشنز وو چې هغه بیا کمپلیټ شو نو په کوم ځای کې چې د تاڼې جوړېدو ځای و هغه ځای چینج شو پلاټ چینج شو بل ځای ته منتقل شو هغې باندې چې کور ته لاړ کور کې کیس وګټلی شو هغه ځای چې کوم و هغه واپس هغې کې باقي لیکلی شوي دي چې هغه کوم مخکې دویم نمبر چې کوم و په هغې ته راغلی نو زه دا وایم سره چې په جامله فارم کې دوی ځای صرف نه ورکړو زما بخیر د تکه نه ځای او اوس یې کیډټ کالج لپاره 60 ډریپ ځای ورکړو نو زه هم پې دغه تاڼه دغه ځای کې الرېډي د هغې هسته برابر دي خو ګیله صرف دا لږي چې اوس په هغه کیس کې چې کوم ګټلی شوی دی په هغې باندې پولیس ته دي نو پولیس ته خو ځای میلاو شو نو هغې لپاره خو ځای پکار اوس پولیس ته دي هغې په سپریم کورټ کې په هغې باندې ریډ کړی دی سر دا یو اهم مسله اوس تاسو په نال اجتماع راوستلی دي بسم الله الرحمن الرحیم درنو مېلمنو پرمیشن عبدالخالق طواني سابقا ناظم پاتې د نړۍ کونسل د ډیاسي متعلق یو خبره کوم لږه خبره په وړاندې بوزم تحصیل طلبه او ملتان ډیاسي ډېر بهترین کار شروع کړی دی خو ورسره زه یو خبره مخکې بوزم چې د یو دوه کسانو یو خبره باندې ډسپیوټډ ډیاسي ته راشي او ډیاسي د کوم چا په حق کې فیصله وکړي ځینې داسې سرکشه خلک شته چې هغه فیصله پرې نه ویني نو تاسو ته دا درخواست کوم چې تاسو یو دروند پولیس رول موجود دی ټیک ده که قانون سازي نه وي خو چې کوم یې نه مني او د ډیاسي فیصله ونه مني نو تا سړی بیا د کور کلي هغه د سپین ږیرو بیا له پلار ته مې ولوي بیا مې سفر ته مې ولوي بس اخرت کې فیصله وکړله بلکې بیا هلته ډیاسي ته راغله ډیاسي فیصله وکړله هغه پیسې هغه ومنلې بیا اوس د تقبیر ډیاسي بیا مې ورته خبره وکړله بیا پیسې وایي ما سره وایي نشته دی یو کشت بیا راله راکړه بلکې نور پیسې ورته پاتې دي یو کشت مې درې میاشتې مردار شوی اخري یې ټپ قابو دی ورته نو ما ورته مې ما د پیسو څخه د دې روډ دا سر چې دی د پولو په دې باندې دومره اکسیډنټونه وو چې دنیا خلک پکې مړه شو خو یو کس دا تپوس ونه کړي چې دا اکسیډنټ د څه د وجې کېږي نو لهذا دغه ته دومره دا صدقه ولګي لیکي که صحیح کوي که نه ولې چې دا اکسیډنټونه نه کېږي بل پکې وکړ ډېر دوه کسان پکې وړي یا بل پکې موټر ډېر پنځه کسان محمد الله جی صاحب نوم مې دی د ډونډخوړ یم دي زموږ ډونډخوړ والا خو مسایل بیان کړه د تجاوزاتو باره کې میډم ته ګیلې وشوې میډم نه امید کوو چې په دې عمل وشي یو مسله چې دي شورا هغه خو دوی بیان نه کړله ډونډخوړ کې کوم روډ چې پلاو شو په هغې کې ډېر ټریفک نظام یو راینامه ایشو کړې ده
په کراینه باندې چې بالکل دا ټرانسپورټران چې دی په کراینه باندې چې بالکل دغه نه کوي عمل درآمد نه کوي عموما د سوارلو د دغه عموما جګړې دي دا سټریټ کرایم چې د سټریټ کرایم نه موږ سترګې نه پټو سټریټ کرایم خامخا کېږي او د هغې بنیادي وجې دا دي چې هغه پیدل ګشت کې دی پخوا به چې پیدل ګشت و نو تاسو دا مهرباني وکړئ چې دا موبایل چې دی دا ډېر د لرې نه ښکارېږي دا پیدل ګشت به چې تاسو دغه کړي د پیدل ګشت چې ډېر زیات ښه اثرات یې دي بل چې دا ټینکس دا ډرایوینګ لیسن دپاره چې د دې علاقې دوی بار بار دغه کړه نو خیر دی د ډرایوینګ لیسن دپاره تاسو یو موبایل ټیم په هفته کې وپېره دلته موږ له رالېږو نو ډېره مهرباني وي دا کې چاپېره مشرانو د ځوان ټوپک دغه وکړه د بندوقو نو خیر دی زمونږ د تخبې سب ډویژن ته خلک چې دی دا انتهایي کوآپریټ دي د دې لپاره تاسو عبدالعلي خان صاحب هغه فارموله دغه کوي هم د دې خلکو ده دې قانون ته دې مشرانو ته د هغې خپل زړه د غواړم چې افغاني ډېر زیات کار دی شي او خپل هر یو میټینګ کې پولیس افسرانو ته بیا بیا دا ډایرکشنز ورکوم دا ریکویسټ کوم او هغه دی هوایي فایل هوایي فایل یو ډېر غټ لعنت دی او نن سبا خاصه بدونه هم دي د بدونو سیزن دی نو په دې کې دا شی زیات شي ګورئ هوایي فایرنګ چې کوم دی نو دې کې جاني نقصان هم وشي کله نه کله څوک ولګي زخمي شي مړ شي او بل دا چې هغه پوره علاقه چې کومه دا هغه ډسټرب شي د هوایي فایرنګ سره نو داسې لګي چې یاره دلته سره قانون عملداري نشته یا دلته چا څه خوښه ده د هوایي فایرنګ کې کنه ډېر غټ نقصان هم کېدی شي نو هوایي فایرنګ کې خو پولیس هم الحمدلله لګیا دی او خپل کار کوي لګیا دی پرچې هم کوي ارسټ هم کوي خو زه به دا غواړم محمد تاسو ته ریکویسټ کوي او چې په دې کې مونږ ټول یو ځای شو دا یو داسې معاشرتي برایي ده چې کوم یو خو جرم دی کرایم دی خو اکثره سره دا یو شی داسې دی چې کوم کې تاسو را سره یې او تاسو دې کې معززین مشران د علاقې هغه جومات که چېرې هغه بل فورم وي که هغه زموږ ډیاسي فورم دی که هغه حجرت دا جومات دی نو چې په هر لیول باندې هغه یو سوسایټل سوشل قسم هم په دې خلاف یو کمپین ضروري دی چې دا لعنت دی او دې نه دی پکار دی چې دا نه کېږي نو هغه زه تاسو تعاون غواړم اوس په تاسو دې خبرې ده چې کوم